अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अहकाफ सूरत नंबर 18 आयात नंबर 99। तरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिल्काफ़िरीन अर्ज़ा الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا د ذوالقرنین دریم سفر چې دا غالبا شمال طرف ته شوی دی، یو د مغرب سفر او بل د مشرق او دریم د شمال. د جنوب ذکر نشتا، یا خو جنوب طرف ته انسانان آباد نو ځکه یې سفر نه دی کړی. نو چې کله ذوالقرنین د دوو غونډو او د دوو غرونو مست ورسید، دغلته یو دروا د دې پسنګ یو قوم اوسېده پاتې کېدل چې ناشنا خلقو، وحشي قسم خلقو، جامې به یې ناغوستي، د بوټو او د ونو لاندې به ناسو، ځان له یې غارونه جوړ کړي و، هغې کې به دنده اوسېدل. ذوالقرنین د دې په خبرو نه پوهېږي او دې د ذوالقرنین په خبرو نه پوهېږي. یا خو دې ورته اشاره وکړه او یا څوک ترجمان راغی ذوالقرنین ته د دې یو شکایت بیان کړ چې زمونږ پسند یو قوم دی یاجوج ماجوج ورته وایي، او دی کله نا کله زمونږ طرف ته راځي، زمونږ ښار ته، زمونږ ملک ته روانه کوي، فساد کوي، لوټ مار کوي، قتل غارتګيري کوي، زمونږ کسان وجني ډاګي اچي، موږ ته نه ډېر زیات پریشان یو، تنګ یو. د دې څه بند پکار دی، څه دیوال پکار دی چې دا فساد زمونږ نه ختم شي. فهل نجعل لك خرجا، طالب موږ څه چنده جمع کو، څه ټیکس بدر کو، خو ته زمونږ دا مسله حل کا. ذوالقرنین ورته جواب کې وایي ما مکنی فیه ربی خیر. دی وخت کې زما مالی پوزیشن ډېر ښه دی، الله چې مال کوم شی راکړی دی هغه غوره او بهتر دی، مال ستاسو د مال اسباب د چندو د ټیکس ضرورت نشته دی. فاعینونی بقوه، ها ما سره ملګرتیا وکړئ، څه کسان را جمع شئ، اجعل بینکم و بینهم ردبا، نو زه به دا دیوال جوړ کړم، دا بند ووم، نو دا به فساد ستاسو ختم شي. ذوالقرنین یو سانچه راویسته او دې ته وویل چې ما څخه د اوسپنې ټوکرې راوړئ، آتوني زبر الحدید، د اوسپنې ټوکرې مال راوړئ. د خښتو کار یې د اوسپنې نه واغست، اوسپنې د خښتو کار وکړ، سانچې کې بلاک شانې جوړ کړ، لاندې مې اوسپنه کېښوه، پاسه لرګی، د هغې نه پاسه سکاره، د دې غرونو مقدار د دیوال ورسو. نو بیا دا خلک را جمع کړل چې تاسو اوس دې له پوکې ورکئ، بنای ورته وایي بنای، دی به هغې له پوکې ورکړه، چار چاپېره لرګي دي، سکاره دي، اوسپنه ده، ګرمي ده، نو دی به پوکې ورکو، نو دا اوسپنه ډېره ګرمه شوه، نو اور دې بل شو، نو دا سکاره اصول، لرګي اصول، نو دی د اوسپنو میز کې ځای ونیو.
نو بیا یې ورته وویل چې تانبه راوړی، تانبه یې ګرمه کړه او دا یې په دې واړوله. نو چې ګرمه تانبه په دې ولګېده نو هغې هم ځای ونیسه. اوس دا دیوال کلک شو، مضبوط شو او خویمند شو، قلعې شانې جوړ شو. نو اوس چې کله د یاجوج ماجوج بره خېږي نو پاسه نشي خطی خویږي، دا په شان د قلعې دی، خویه دی او دومره کلک او مضبوط دی چې سورې پکې نه کېږي. ذوالقرنین چې کله دا کار وکړو نو بیا څه وایي هذا رحمت من ربي، دا زما څه کمان نه دی. نن د دنیا یو لیډر بادشاه چې کله څه کارنامه وکړي نو بیا خلکو جذباتي ما دا کار کړی دی، ما دا کار کړی دی، ځان ته نسبت کوي. ذوالقرنین یا خو د الله نبی او پیغمبر دی او یا د الله ولی دی، دې نسبت الله ته کوي چې دا زما کمان نه دی، هذا رحمت من ربي، دا د الله مهربانتیا، دا د الله رحمت دی. فاذا جاء وعد ربي جعله دكا، کله چې زما د رب وعده پوره شي نو دا دیوال به ریزه ریزه شي، زری زری بشي، ټوټي ټوټي بشي، هموار بشي پشان نظمکی. وکانه وعد ربي حقا، او زما د رب وینا او وعده او لوز دا حق دی، رښتیا دی. یاجوج ماجوج دا هم د انسانانو شان د الله بندیان دي او دا د یافیس الواد کې دي، د نوح علیہ السلام زوی د یافیس داغه الواد کې دي. مورخین لیکي چې دي دا دیوال غرزولې دی او بار راوتی دي. خو د قرآن او د احادیثو مطالعې نه دا خبره معلومیږي چې اوسه پورې دا دیوال په خپل ځای قائم دی. بعض خلک وایي دا دیوال چین دی، دیوال چین، خدا هغه نه دی. مورخین څلور قسمه دیوال ذکر کوي، خدا هغې کې نه دی. مسلم شریف کی حدیث راځي د قیامت غني نخې دي، لس نخې بیانې. یو دا چې مشرق طرف ته بس خلک زمګه کې خښ شي، دویم دا چې مغرب طرف ته بس خلک زمګه کې خښ شي، او دریم جزیرة العرب کې بس خلک زمګه کې خښ شي، زمګه بسیری شي او خلک بدن ته لاړ شي، لکه قارون چې زمګه ځان ته راغلی. څلورم دا چې زمګه نه یو دابت الارض راوزی، یو ډنګر یو ساروی دا به د ځمکې نه راوزي. پنځم دا چې دنیا کې به هر طرف ته لوګي لوګي شي، چې شی به خلک نه ویني، هر طرف ته به لوګي، دا به هم د قیامت نښه. شپږم دا چې عیسی علیه السلام به ځمکې ته کوزيږي. اووم دا دجال به راځي. اتم دا یاجوج او ماجوج به دا دیوال مات کی یا به پکې سوریو کی او دی به بار راوځي. وکانه وعد ربي حقا، دا شوی نه دي، دا به قیامت ته نږدې کیږي. نو په دې علاماتو کې یو علامت دا هم دی چې یاجوج ماجوج په قرب قیامت کې بار راوځي. او مسلم شریف حدیث کې دا راځي چې عیسی علیه السلام به کله دجال قتل کی نو بیا به ورته الله وحی وکړي چې زما یو مخلوق دی، ما یې ایثار کړی دی، زه اوس هغې راوباسم بار کومی. نو ته ځان سره خپل مسلمانان مؤمنان ایماندار راواخله او کوه تور ته لاړ شه، هلته پناه واخله، تاسو مو محفوظ پاتې شئ. نو عیسی علیه السلام به ځان سره مؤمنان مسلمانان راواخلي، کوه تور ته به لاړ شي، هلته به پناه واخلي. دا لږ اوچت ځای دی لکه غر. یاجوج ماجوج به بار راوځي، نو دی به د چپو پشان راشي. دلته قرآن کې وایي یموتو فی بعض، پشان د چپو به راوځي، یو بل کې به دند شي، ګډ وډ به شي، او مخې له چې کوم شی راځي نو دی به فنا کوي، تباه کوي. عیسی علیه السلام ته به الله وایي چې تاسو یو پناه واخلئ او زما یو مخلوق سره وباسم، د دې د مقابلې او جنګ څوک طاقت نه لري، نو تاسو ځان پناه کوئ. دی به راوځي نو دریابونه، ولی، چینی، سمندرې، دا هر څه به اوس کې ختم بږي. په ځمکه یو څوک به پاتې نه شي، هر څوک به ختم کړي. نو بیا حدیث کې راځي چې کله د دنیا انسانان مخلوقات ټول ختم شي نو دی به بیا آسمان ته راتلو کوشش کوي.
نو دی بس غشي اسمان طرف ته وولي نو الله به پاسنا د ونو وینا کې سره واپس راولېږي دی به د خیالو کې چې د اسمان مخلوق هم ختم نو عیسی علیہ السلام او داغه ملګری به بدعا وکي الله ته سوال فریاد وکړي چې یا الله موږ ډیر زیات تنگ شو پریشان یو دي غر کې تباہ کی او ختم کی نو بدی به الله یو بیماری راولي د ساورو بیماری د دې په سړونو کې به دا یو قسم دانی راوخیږي چې هغه سره ساوري مري نو دا ټول به مرشي او مردار بشي نو پس بګه به یو بالش زه هم پاتې نشي چې دی ال موجود نه نو په دنیا و یو قسم بدبوئی د دې د چربۍ او د غوښې د وجې یو قسم بدبوئی وي چې انسانان باغه برداشت کولی نشي نو بیا به عیسی علیہ السلام الله ته سوال وکړي دعا وکړي نو الله به یو قسم بارغان راولېږي او د هغې سړونه به د اوښانو شانې اوږده اوږدی نو دا یاجوج ماجوج به خپل خوله کې رانسي او یو شړې ته به یې بوځي هلته به یې غورځوي نو بیا به الله تیز باران راووري مسلسل باران د ځمکې مخ به بالکل صفا سوتره شي او د دې بین بشکه هر څه به روښ شي ختم بشي نو چې کله دې فنا شي بیا به الله یو ښایسته چې کوم مسلمانان پاتې د هغې میوو کې به الله ډېر زیات برکت واچي حدیث کې راځي یو انار په ټوله محله او ټول کلی خوړی شي خو انار به نه ختمېږي او د یوې بیزي پی به یو محله استعمالولی شي دا به نه کمیږي او د یو اوښي یا د غوا پی به ټوله علاقه استعمالي یو لوی جماعت دا به ختمېږي نه دومره به انوارات او برکات مخ د ځمکې باندې الله راووت بیا به الله پاک یو ښایسته سیلۍ وچلي نو دا مسلمانان به ټول مړه شي نو مخ د ځمکې باندې به یو مسلمان پاتې نه ټول به کافري نو بیا به الله دا ټول مردار کی نو دا د قیامت نږدې وخت وي نو دې حدیث نه معلومیږي چې یاجوج ماجوج اوسه پورې دغه دیوال سره خواته دي او دې به قیامت ته نږدې الله بار کوي قال اوی ذوالقرنین هذا رحمت من ربی دا مهربانتیا دا درب زمانہ فاذا جاء وعد ربي نکل چراشی وعد درب زما جعله وبغرزي دي لرا دکا هموار وكان وعد ربي حقا او دا وعد درب زما رشتیا وترکنا ربری بدم بعضهم بعض لرا يومئذ بد غورز يموجو دن بشي في بعض فبعضو کی وترکنا ربری بدم بعضهم بعض لرا یاجوج ماجوج یومئذ بد غورز يموجو دن بشي چپی بئی فی بعض فبعضو کی ونفخ فی الصور وکې به ورکړی شي په شپېلۍ کې اوله شپېلۍ چې کله ووهلی شي نو ټول انسانان به مړه شي او دویمه شپېلۍ چې کله ووهلی شي نو ټول به د قبرونو نه بار راوځي ټول به ژوندي شي دا دویمه شپېلۍ ده ونفخ فی الصور وکې به ورکړی شي په شپېلۍ کې فجمعناهم نو راغونډ به کړم جمعه راغونډولو ټول انسانان به راجمع کوم وعرضنا جهنم را پیش بکم جهنم یومئذ بد غورز للکافرین دپار د کافرانو عرضا پیش کیدل کافر به جهنم ته مخامخ کم وعرضنا پیش بکم جهنم تا یومئذ بد غورز کافر الذین هغ کافر كانت اعجنهم چوي سترګې د دوی فی غطاء په پردو کې عن ذکری زمانه یاداشتنا عن ذکری زمانه ذکرنا عن ذکری زمانه کتابنا دنیا کې کافرو زمانه کتابنا خپل سترګې پټې کړې وي لکه د دې سترګو باندې چې پردي راغلي وکانو لا یستطيعون سمعا او طاقت نلر دا اوریدو قرآن تا بای لیدل نا اوریدل بای نا
د دې مسترګو د تیاری پردې وي د وجه د غفلت نه قران به نه اوري قران به نه لید اورېده به نه نو دا کافر دي دی به الله جهنم ته بوځي الذين هغه کسان كانت اعينهم في غطاء عن ذکري چې وی سترګې د دوی په پردو کې د ما د ذکرنا زما د قران نا وكانوا هدي لا يستطيعون طاقت بين لر سمع دا اوریدو